امام شافعی رحمه الله د یو مذهب امام دی. یو سړی ورته راغی وی حضرت یو دوه تپوسه کوم وی وکړه. وی یو سړی دی مالدار دی وفات کیږي او هغه وصیت کوي چې زه مړ شم نو زما د مال متوکلینو لورکی. نو دا متوکلین څوک دي چې مونږ دا مال اغله ورکو که دا سړی وفات شي؟ نو امام شافعی رحمه الله ورته فرمایي دا مال زمیدار ولورکی. دا زمیدار چې دي نو دا متوکلین دي. علماء لیکلي دي دا څنګه متوکلین دي، یعنی دا غوی د الله په ذات باور د توکل دی پکې. وای زمیدار د غنم دانا تخم راواخلی او پټی کې ورواچ او بس بیا وتکین. په دې انتظار ناشتي چې دا به الله را زرغونای او دا به بیا دانی کوي او میوه به کوي او بیا به زفرم. نو د دوی د الله په ذات باندې باور ډیر ده، توکل ډیر دی. نو اصل متوکلین چې دي نو هغه د زمیدار دي. او قران مجید کې الله فرمای انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. دا زمیدار تاسو چې دانی او کرے نو دا زر زرغونوم کدا تاسو را زرغونای دا الله را زرغونای. نو داسې دی پټی کې دا دانی نولا او صرف نور اس بروسه نشتا، بس صرف د الله ذات دی. که الله راوخی جوړ خدا او که الله را نخی جوړ نو بس اس پم. نو وی د دې سړی مال چې دی نو هغه زمیدار ولور کی. دا متوکلین دي. دا الله په ذات باندې باور ساتل دا مونږ ته یو تعلیم دی پدې کې چې یاره تاسو د دنیا نور اسباب باندې ډېر توکل مکوئ. اسباب چې څومره دی بس اقم را استعمال کې، خو باروسه هغه به د الله په ذات باندې کوي. اوس رازق چې دی نو هغه الله دی. که یو سړي سره ډېر دولت دی او ډېرې پیسې دي، خو دغه دولت او دغه پیسې دا سړی مړولی نشي. که په خېټه موړ کی سترګې ولا نه مړی. الله داسې ذات دی چې الله انسان له سترګې مړی. دا وګوره دا دولتمن خلک ډېر دولت دی وسره دي چې یاره دا 1 کروڑ را سره دي چې 2 کروڑ شي. یو فکری می جوړه کړی چې 2 فکری شي. دغه سي دا حرس دا شورو دی